اطمینان او په وقار او حضور سره مفتي صاحب بیان وایي نو ټولو ته بیان دا پاس کوم. دلته نه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن واتبعوا غرائبه وغرائبه حدوده أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. گرانو عزتمندو مسلمانانو رونو، دا الله تعالی په خصوصي مهرباني او کرم باندې الله تعالی زمونږ او تاسو
یو لږ وخت د خپل کتاب د پاره او د خپل دین د پاره قبول کو. الله تعالی دې زمونږ او تاسو دا ناستا دا ویل او اوریدل د خپل رضا ذریعہ وګرځي. ویل شو خبرو باندې دی الله تعالی مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق نصیب کی. را روان دی الله تعالی مخې ته داسې خبرې راولي چې هغه زمونږ او تاسو د نجات او د خلاصون ذریعہ ګرځي. د قرآن کریم د ویلو او د اوریدلو مقصد دا پکار دی چې په دې باندې زمونږ او تاسو ژوند کې بدلون راشي، چې زمونږ او تاسو عمل کې، زمونږ په اخلاقو کې، زمونږ په سیرت کې بدلون راشي. ذکا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان د خپل عمل د وجنه یا ځان له دوزخ وګټي، الله دې نکي چې موږ داسې شو، او یا د خپل عمل د وجنه ځان له جنت وګټي، الله تعالی دې موږ داسې خلکو کې راولي. مالونه، دولتونه، رنگونه دا چې کمدنو د الله په دربار کې څه حیثیت نه لري. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا. ستاسو مالونه، ستاسو اولادونه دا په دې پوزیشن او درجه کې نه دي چې ګینی الله تعالی ته نږدې کولو کې. الله تعالی ته نزدېکت هغه په اعمالو دی. الله حکم فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ وجاهدوا فی سبیله. مؤمنانو ځان د الله د نافرمانی نه وساتئ. مؤمنانو الله تعالی ته ځان نږدې کړئ. اے مؤمنانو دا الله د دین د پاره د وس مطابق چې څومره ډیر در نکیږي دومره د الله د دین د پاره مهنت وکړئ او د الله دا دین بادشاہ کړئ. په دې عملونو سړی الله تعالی ته نږدې کیږي. منګه فرض مونږ هغه ته قدم اخلو دا الله تعالی ته ځان نږدې کول دي. قرآن کریم لرازو دا الله تعالی ته ځان نږدې کول دي. قرآن کریم اورو دا الله تعالی ته ځان نږدې کول دي. پیغمبران الله تعالی دی لرا لګلیو چې د دې انسانیت تعلق د الله تعالی سره جوړ کی، الله تعالی ته نږدې کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک ویلی دی الله تعالی دا غوینا نقل کړی دا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. صاحب دی ته وایا زه هیڅ مزدوری نه غواړم، نه نوم غواړم، نه نشان غواړم، نه عہده غواړم، نه اوټ غواړم، نه نوټ غواړم. زما شوق دا دی چې تاسو الله ته نږدې شئ. ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. زه مزدوری نه غواړم،
نوم ناموس عہده رشتہ نه غواړم، نام نسب منصب نه غواړم، زما صرف دا شوق ته چې تاسو کې څوک د الله په لار روان شي. د پیغمبرانو شوق دا غي تړپو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای عجیبای زچ کم دنو اخذکم بحجزکم من النار وانتم تتقحمون فيها. زوم د دې بډو نرانیوم چې دوزخ ته لاړ نشي، الله طرف ته لاړ شي، او تاسو زمانه ځان خلاصوي په زور دوزخ ته ځي، په زور دوزخ ته ځي. د انبیاء کرامو مهنت هغه د دې خبرې و چې مخلوق د الله تعالی سره یو ځای کی، د الله تعالی سره وتړي، د دې عقیده، د دې عمل، د دې اخلاق، د دې دنیا او عالم، د دې علم عمل عالم، دا ټول د الله سره وتړي. زړیم د الله شي، عملم د الله شي، او عالمم د الله شي، حتى يكون الدين كله لله. پیغمبرانو دا شوقو، دای محبتو، دای مهنتو، کده یو کافر نه توره والا سر و په توره باندې یو کافر وجو، نو د ځان د پاره نه وجو، خودی د پاره چې هغه د الله په لار کې دیوالو، او دا هغه په وجلو کې د ټول انسانیت خیرو، نو د خیر د پاره وجو چې دې لری شي، چې دا نور خو الله ته نږدې شي کنه. دا غي هر یو عمل، هر یو گفتار، کردار، صورت، سیرت، اذا رؤو ذکر الله، چې بده وتو قتل الله بده ته یادېدو، چې بده وتو قتل الله به یادېدو. مجلس کې وکیناستی هغه به الله سره یو ځای کولی، داغه مجلس کې، داغه په گفتار کې، داغه په خبرو کې بس دا اثرو چاغي کې بداو چې د آخرت فکر وکړي، د الله شي، خپل اخلاق، اعمال، خپل گفتار، کردار، دا ټول الله تعالی کوي. دا د انبیاء کرامو مشنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فضائل اعمال کی شیخ الحدیث صاحب رحمه الله تعالی روایت راوړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو کې څوک الله تعالی ته نشي نږدې کېدلی مگر پاغه کتاب به نږدې کیږي چې کوم کتاب د الله تعالی د ذات نه راوتل دی، یعنی د الله خبرې دي، نو په دې با الله تعالی سره نږدې کیږي. د قران کریم په نومونو کې یو نوم دی حبل الله. څنګه حبل الله؟ د حبل الله مطلب دی د الله رسای، د الله څه شي رسای، د الله تعالی پړې، د الله رب العزت رسای. یعنی یو چتوی ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل یو چتوی هغه ته چار چاپیرا ورونه دروازې بند دي بالکل، دیوال له ته دن نه، او دا غي چت په منځ کې سورې دي، او د برنه راسای رازوړند شوی ده. دی چت ته د تلو یو لارم نشتا، اس یو لار نشتا، بس دک راسای ده په دې به خطل غواړي، په دې به خاطر غواړي. نو الله تعالی قران ته راسای وي، اوس دغه شانتی چت ته یو سړی دی ځوان دی
سینه کې څه دی زور دی رسۍ ونیوي او بس کش شي په بره څه شي لاړ شي چت ته به راوخوت دویم یو سړی دی هغه رسۍ ونیوي یو لږ په بره څه شي لاړ شي ناڅاپی کې لاس دغه شي او ستړی شي ساه ورته راوخیږي نو په کته څه شي خو وینا بیا تیمور ورچوینټي ټرای اگین بیا چې کمدنو رسۍ ونیوي نو بیا په بره لاړ شي کېدی شي دا سړی په بره څه شي لاړ شي ځکه یو ځل دې زورونه کوي نو خدای پاک د چا محنت ضایع نه بولي دریم یو سړی دی رسۍ اکلا کسه کړې ده نیولې ده رسۍ نیولې ده وایي چې څه دي خو رسۍ پرېږدمه نه رسۍ نه پرېږدم هسې سوچ کوئ کېدی شي چې دا سړی هم بره لاړ شي صحیح ده دا ګرم مولا وایي دا نه منم وایي خو موږ لږ ګزاره کوو که نه خو ګرم مولا دی که کېدی شي چې دا سړی هم په بره څه شي لاړ شي څنګه ته به وایي یو کېدی شي دو خو رسۍ کلکه څه کړې ده نیولې ده نو کېدی شي رسۍ والا خپله رسۍ راکاږي نو دی خو ورپسې نښتی دی که نه صحیح ده یا کېدی شي هغه بره تلي کسان کته وګوري چې یاره دې سړي خو رسۍ نیولې ده او راختلی نه شي راشه رای کاږه نو کېدی شي هغه نور ورسره زورو کې په بره څه شي لاړ شي کېدی شي چې بره څه شي لاړ شي خو اوس یو بله خبره کوو یو څلورم کس دی او په دې ګوټ کې ناست دی وي دې کمقلو ته وګورئ خلک کم ځای ته وګوره دی رسۍ نیو او کته کوه او بره کوه کته کوه دا څه پاګلان دي دا پاګلان دي دا اوس د مریخ دور دی دا اوس چې کمدنو د هلیکاپټر اوسه دی دور دی کمپیوټرایز دور دی ټچ لیپټاپ پر ولاړ شه منګ به چې ته ځان له د لیفټ بندوبست کو اوس هغې کې شته دی منګ به ځان له څه کوو او دې خلکو ته کمقل وایي هسې په ایمان یې ووایه دا سړی به لاړ شي دا سړی به دې چت ته وخیږي قرآن کریم حل کړې ده ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله تعالی دا کمزوری نه شروع وکړه وی اسنا چې دا کمزور وای چې منګه پس کیو او احساس کم ترای شکار نشي الله تعالی وای دا خپل کتاب میں مفت کې ورک او رسنا میراث مفت کې ملاویږي که سړی په ځان کړی میراث مفت کې سکیږي ملاوي او په میراث باندې شفاومو نکی نو الله تعالی وی او رسنا مفت کې می ورک دا خپل کتاب صحیح ده حامد حسین مولی سے بوئی څنګه مفت کې دی مونږ خو چې کمدنو لزله پنځل لزره پنځ پیر ته ورپسې شو لاړلو او 2000 چې کمدنو کابل ګرام ته لاړو او 2000 پلان کې ځای ته لاړو او دا مفت کې دی مونږ وظیفې قینچې کړي دي او مونږ چې کمدنو په کلکو پرشونو باندې خوبونه کړي دي او قرآن وایي چې او رسنا قرآن وایي او رسنا یو عالم حل کړي دا وی ایک قیمتی خود ہر دو عالم گفتئی ایک قیمتی خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کی ہنوز ارزانیست وی اے ها غزاتا چی خپل قیمت دی دوارا جہان ویلے دے چی دا دوارا دنیا قربان کا او خپل چې کمدنو آخرتم قربان کا زما د پاره وی اے هغه ذاته چې خپل قیمت دا دواړه جهان ویل دی نرخ لږ اوچت کا اوسم ارزانی ده اوسم صدا ارزانی ده چې ټول عمر
هغه مهنتو کې خواریو کې او یو آیت د تملو شي نو دا د ټول عمر د خوارای نه څه بهتر دی. ته د قران د آیات نه خبره د قران کریم چې دی الله تعالی فرمایلی دی ورحمت ربک خیر مما یجمعون هو خیر مما یجمعون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی القرآن احب الى الله من السماوات والارض وما فيهن. قرآن کریم چې دی نو دا الله ته دروند دی د اسمانونو نه او د ځمکو نه او چې څه په دې کې دی نو په دې نه الله ته قرآن دروند دی او قرآن ورته ګران دی. حدیث مبارک کی راضی قرآن کریم سورت زخرف کی وئی انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. دا قرآن کریم لوح محفوظ کی دا قرآن کریم نم دے علی حکیم. پا لوح محفوظ کی عالمان ذکر گئی چې د لوح محفوظ په مینس کې قرآن کریم لیکل شوی دی او د قرآن کریم یو ټکی د احد د غر عمره دی او د قرآن کریم یو ټکی د زبرجد نه لیکل شوی دی. زبرجد د ټولو نه قیمتي سیز دی پاغي باندې لیکل شوی دی. قرآن کریم داسې کتاب دی نو چې دې سړی ټول ارز مهنتو کی حافظانو صاحبانو مهنتو کا الله دې قبول کی ټول ارز مهنتو کی رز شپه مهنتو کی خود دې مهنت نرستو دته ملاو څه شو قرآن کریم ملاو شو نو دا مهنت اسه دی دا مفت کی ملاو شوی دی. سکی ملاو شوی دی مفت کی. نو الله تعالی وی اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. آغی بخت اور لم ورکو چې یو می منتخب کړو اړول میو پخپلو بندګانو کې من عبادنا. ټول مسلمانان د چا بندګان دي؟ دا الله تعالی بندگان دي. نو په دې ټول بندگانو مسلمانانو کې چې کم خوخ کم نو غیله قرآن په لاسو کې ورکم یعنی دې ټول انسانانو کې سو خوخ کړل مسلمانان غیله سو ورکو ایمان ولا ورکو بیا په دې ایماندارو کې د ټول نه زیات چې خوخ کنو سو کې خوخ قرآن والا. دا په غورو کې غوړه ده سګي غورو کې غوړه ده چې الله تعالی ولا قرآن کریم ورکو. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د احد پرز شهیدان خخول د احد پرز شهیدان خخول نو شهیدان ډیرو قبرونه کنستل ګرانو نو په یو قبر کې به دعا او درې خخول. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تاسو کو وی دی کی قرآن کریم چاته ډیر یادو چاته وی قرآن کریم ډیر یادو نا غیبا چې ورته وی چې د ډیر یادو نبی علیہ السلام به د قبله طرف ته گئی د قبله طرف ته گئی. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی د دینه معلومه شو چې د قرآن کریم والا دا د خلکو امام دی دا د خلکو پیشوا دی دا د خلکو مشر او مقتدا دی حیا و میتا. په ژوندونی مو په مړیوم په ژوندونی مونږ وایو حافظ صاحب قاری صاحب مستمخ کشه او په مړونی باندې چې کم دنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن والا مخ کې کړه دی هغه مخ کې کړه دی. دا په غورو کې غور دی بهترینو کې استوفینا الله تعالی وی ما خوخ کړو نو چې کم می د قرآن د پاره خوخ کړل نو هغه درې قسم شو ظالم لنفسه مقتصد سابق بالخيرات. یو هغه چې هغه رسای کله کنیولې ده بس هغه نورو تډیر بیانولې نشي خپل په عمل کوي رسای اکلا کس کړی دا نیولې دا عقیده مضبوطه ده عمل مزیدار دی خو ډیر نورو ته بیانولې نشي
ظالم لنفسه. دویم دی هغه خپل عقیده سم ده، عمل هم سم دی، او نور تم د خپل وس مطابق په کلی کې خواوشا کې لکسه کوي بیان کوي، هغه تم بیان کوي د خپل وس مطابق. دریم دی داغه نه الله رب العزت عالمونه سیراب کړو، خپل عقیده مضبوطه، عمل مضبوط، او داغه نه الله رب العزت دنیا ته خیر خور کو. دنیا ته چې کمندونو قرآن ورسو، عالم ته دا الله تعالی دین ورسو، دا الله قرآن ورسو، دا الله رب العزت توحید ورسو، دنیا ته ورسو، دا سابقون بالخیرات. الله تعالی وی ذالک هو الفضل الکبیر. دا د قرآن تعلق چه ده دا د الله لوی فضل له، چې قرآن کریم سره یوځای کې ټچ شوي، بس دا چې کمدنو لوی فضل له. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرفوع دے موقوف اولاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول لے چاگہ فرمائی کن عالما او متعلما او خادما، کن عالما او متعلما او خادما. دا قرآن کریم بیان ان کے شاہ خلق تا دا اللہ دا کتاب اخیا، او متعلما یا دا قرآن کریم زدکا ان کے شاہ چه قرآن کریم زدکائے، دا قرآن کریم تکینا دا قرآن کریم طالب شاہ، او خادمن دریم نمبر دا قرآن کریم دا دی دوارو خدمتگار شا، دا دی استاز او دا شاگرد خدمتو کا. خوار سرہو فرمائل ولا تکن رابعا فتحلک، سالورم مجوڑی گا گینی تباو برباد بشی. چه پا قرآن کریم والا امام ماوردی چه دا نقل کی ناغی پسی ذکر کی چه دا سالورم سوکتے نوی ولا تکن الرابعا فتحلک، وی سالورم مجوڑی گا چه گھٹ کی کینی او قرآن والا پسی خاندی، قرآن کریم والا تخندنے کئے، قرآن کریم والا در تسپک کاری، نو آغا خلقنا مجوڑی گا گینی تباو برباد بشی. اللہ تعالی قرآن کریم ترسائی ویلدہ وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کلکونی ویدہ اللہ تعالی دارسائی وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالی ترسی دل غوارے. اسے دا سے بسوکی چاگہ دا ہوئی چیزا اللہ خواتا نظم صحیح دا گا دا سے بسوکی. حضرت تانوی رحمہ اللہ تعالی وجیبہ خبر لکلی دا وی دا کافر هم دا شوقی چی ارمان چیزا اللہ تو رسیدلے، خود لار غلطہ کردی دا پوئی گئی نا. وی دا کافر هم دا شوقی چیزا اللہ تسشوے او رسیدے، دا دی وجنا قرآن کریم یو سزا ذکر کردی دا تا یاد دا قرآن کریم یو سزا ہوئی، یو عجیبہ سزا قرآن کریم ذکر کردی دا کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. یقینی خبر دادا چه دا کافران بعد قیامت پورز باندی دا رب دیدار نا محروم ایو، دی بدا اللہ دیدار نشی کولے. حضرت تانوی رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی کدا کافر فشرکی دا اللہ دا دیدار شوق نوے نو اللہ ولدا سزا ولی ورکی. صحیح دا صحیح نا دا اس لکا یو سیاسی لیڈر دے، سیاسی سے دے لیڈر، او یو عالم تا چاوی کتر آزی ننو گوره بیا بے اونوی نی، کتر آزی ننو بیا بے اونوی نی، اگر تیجا سڑیه لیدلے نو نلیدلے کنا دا چی شاید نو دا اس چا عالم بند کو چی نبیوی نی نو دا عالم لسزا دا اگر ویسے دا مخ لیدل نگوارا ما تی مالا سزا را گدی چوینس شیکو
چې د چا د لیدو شوق نوي نو دا غنه بندول سزا نه ده، خو چې د چا د لیدو سوي شوق وي او هغه بند کې نو دا غته سزا ده. نو د کافرو په زړه کې د الله تعالی د دیدار څه دی؟ شوق دی، خو الله تعالی ولا سزا دا ذکر کوي چې دی به د الله د دیدار نه د قیامت پر سوي محروم دی او محرومي. ولی ځکه د قران کریم د الله تعالی رسای وا دنیا کې دې سره تعلق لرل دا د الله تعالی د دیدار ذریعہ ده، د الله د دیدار ذریعہ ده. یو سړی الله رضا کول غواړي او د یو سړی دا شوق دی چې زمانه دی الله تعالی رضا شوي، الله رانا رضا شوي او دا شوق دی چې ما چې کمونو الله تعالی ولیدلې نو هغه په کار دی چې قران کریم کلک ونیسي. الله زکوي واعتصموا کلک ونیوي، واعتصموا کلک ونیوي. بل ځای کې نبی عليه السلام تعالی وای فاستمسك بالذي اوحي اليك، فاستمسك بالذي اوحي اليك، آغا کتاب کلک اونیوا چې کم درتا وحی کول شي، چې کم درتا وحی کول شي نو کلک اونیوا. د الله تعالی ته د نزدېکت ذریعہ پیغمبران ماوی دی لراغلی دی چې چا ته خلق ورسي الله تعالی ته خلق نزدیکی. دا شوق دی چې دا خلق ټول چا طرف تلاړ شي، الله تعالی طرف تلاړ شي. د دې ذریعہ په دنیا کې دا الله کتاب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مطلب وی چې قران کریم چې دی نو دا د الله تعالی رسای دا، الله رب العزت رسای دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان هذا القرآن سبب، ان هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. قرآن کریم دا اللہ رسائی دا اللہ تعالی رسائی دا. رسائی خو پیچھے نہیں کنا پڑھے خو خیر منگو موائیو خدا خو لگا آو کنا رسائی لگا کلا کئی کنا پڑھے خدا کٹو می آگا کٹ کی چکم پڑھے رسائی کٹی کنا منگ ورطا بیاستا موائیو نو بیا باید اگران شی. قرآن کریم اللہ تعالی نبی علیہ السلام وی دا اللہ تعالی رسائی دا. ان هذا القرآن سبب، دا قرآن کریم چه دے نو دا دا اللہ رسائی دا. نو نبی علیہ السلام ورپسیو فرمائل وی طرفه بی ایدیکم وطرفه بید اللہ. د دې رسای یو طرف تاسو سره ده او دا بل طرف الله سره ده. مطلب چې په دې باندې روان شي نو چاته برسي الله تعالی ته برسي. اوس د دې قران کریم دې چې مونږ رواني مونږ سکي رواني دا الله رب العزت په طرف باندې نو څنګه روانيګو راجم بشو نو ټول بسی پاری وی شو نو چې ختمو کو او بیا ور پسې لګه شیرینی خورو نو الله ته ورسو. زما به خبره جوړ پونه شوې کنه یا چې کم دنو قرآن مجید راوالو او خکول کمیس ولا سکو جوړ کو او په دواړه مخې سکو خکول کو نو الله ته وسو شو ورسو. یا ټول ولیکو او ګلاس کې سکو واچو او ویس کو نو الله ته وسو شو ورسو. اوس الله تعالی ته په قرآن کریم موږ څنګه رسو؟ قرآن کریم اعتصام وی فاستمسکی وی خدا دا الله کتاب دی عجیبه کتاب دی د ځان په خپل خیله کا. اوس واعتصمو دا داسې دا کتاب لکه داسې واعتصمو واعتصمو چې دا څه کلکونی وي دا مونږ لګنه چې دا په داسې ولګه
واعتصموا دې ته وي خبره باندې پوهیږي فاستمسک ټینګي ونیو داسې کلک بل ځای کې قران کریم وای فخذها بقوه فخذها نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک تے نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین نبی علیہ السلام سرو فرمائل تمسکو علیہا وعزو علیہا بالنواجز زما په دین باندې او چې تا ته زما جانشینو زما صحیح نائبانو تا ته کم دین ورسو نو هغه کلک سکا ونیسا او په دې غاخونو کې په چاکو لګاو غاخونو کې به سو لګاو چاکو اوس د دې ټکو څه مطلب دی چې واتصمو فاستمسک عزو علیها بن نواجز کلکیونی وای ټینګیونی وای قرآن کریم په خپل ځان خي یو ځای کې وای اتل ما اوحي اليك من الكتاب وان اتلو القرآن بلغ ما انزل اليك من ربك ورتل القرآن ترتيلا فذكر بالقرآن من يخاف وعید. دا یو قسم آیاتونه شو مطلب وام دویم الله تعالی فرمایل آمنو بما انزل الله من کتاب آمنو بما انزل الله من کتاب دریم الله تعالی فرمایلی دی واتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اقرأوا القرآن واتبعوا غرائبه. دا قرآن کریم دا کلکو نیولو مطلب دارے اللہ تعالی ترسی نو یو چې قرآن کې څنګه ویلی دی چې ایمان راوړه نو هغه شانتی با په قرآن باندې سراوړي ایمان. صحیح ده. دا د قرآن مجید نه زړه سمولو چې دا زړه بچاله ورکی الله دا زړه بچاله ورکی الله تعالی لور کی شیطان چې دین واغاز منګه دا سره خرابوي منګ تا قسمه قسم طریقو سره وسوسه چي نو زمنګ عقیده خرابوي وای چې الله تعالی سي نو چې سود زیارت نه دی رضا کړي او چې سود پیر صاحب نه دی رضا کړي چې سود داتا نه دی رضا کړي نو ترغه پوری الله تعالی سیدلې نشي تراغ پوری اللہ تعالی ترسیدلے نشي. شیطان چې دین واغه خلق لاسړه کې واچول وی ان نفوسنا نجسه لا تصلح لعبادت الاله الاعظم. منګه ګندیو منګه سيو ګندیو نو منګه الله رضا کوله نشو چرته زمنګ داس خا خلو او چرته الله یادول چې منګه پیر صاحب نوی رضا کړي او منګه زیارت نوی رضا کړي او منګ د قبر خاورې سټلې نوی نو تراغي پوری زمنګ نه الله رضا کېدلې نشي. الله تعالی قران کریم کې د مکی والو چې چا سره نبی علیہ السلام خبرې کولې نو الله تعالی دا غي خبره نقل کړي چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. من کدي زیارتونو لرازو لات بابا لرازو منات بابا لزو عزا بای لزو حبل شهید لزو امی آنس لزو منگ چی دی قبرونو زیارتونو لا زو نو منگ اللہ سره سو دشمنی ندا او نه پا اللہ بدگومان یو چی اغای کاول نشی
بلکې موږ د دې دپاره ځو چې دی خواته موږ لاړ شو نو دی بیا لږ زموږ سفارش وکړي نو هلته زموږ کاغذونه صفا کړي. هؤلاء شفعاؤنا عند الله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. دی وی دا د الله نیازولی دی منگا دی رضا کو نو دی سوک رضا کئی اللہ تعالی رضا کئی. دا منگ لجائز ندی چه منگ دی اللہ اللہ کو منگ بیا بابا وایو. اقبال یو عجیب خبر اکڑا وی کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے نکال دو پیران کلیسا کو کلیسا سے نکال دو. وی دا سنگ کی دلشی چه دا خالق و دا مخلوق ترمیانز دی پیر دیوال شی. دا سنگ کی دلشی چه دا خالق و دا مخلوق ترمیانز قبر دیوال شی. دا سنگ کی دلشی چه اللہ رب العزت رشوتو نواخلی چه قبر لچه کمدنو چرک چرک گوڑے بوزا قبر لچه کمدنو الواو اوڑاو پراٹی یوسا بیا با اللہ رب العزت رضا کی گی. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اذا سألکا عبادی انی فانی قریب. اللہ تعالی وی چه زما بندگان زما پبارکی ستان تپوسو کی نو دمین زل رشا زور تپخپل واما چه فانی قریب. زپخپل دا خبر کوم دا فقلی سالم قرآن کریم گورم سالم قرآن کریم گورم. قرآن کریم چه گوری چه کم زی سوال وی نو آغا زی جواب وی خوار سره دا پیغمبر نومی ورطوی چه قل پیغمبر دی سوال کئی نو زمان طرف وطا داو آیا یسألونک عن المحیز قل هو اذن یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر یسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا یسألونک عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. خدا یو سوال و جواب دی اذا سألك عبادی عني فإني قریب. دلتا کی قل نشتا لوی زوان علی رحمت فرمائی ارفع الوسائطا فیما بینکا و بین اللہ. ستاو مینس کی چکم دیوالو ندینو دا ارتاو کا کل دی قبر تروانی کل پیر تروانی کل جوندی تروانی کل مرتا روانی اوائی چی دی رضا کم نو اللہ برضا کیگی. ند دی عقیدی د ختم اولو دا پارا قرآن قل را نوڑو قرآن کریم قل را نوڑو چی دا نظریہ غلط دا چی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا. اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام توئی چه دا خلق ما تراو بلا پیغمبرم زانتا ندیرا بللی ومن آسن قولا ممن دعا الاللہ قل هذه سبیلی ادعو الاللہ. زا اللہ رب العزت تا خلق را بلما شیطان چی دے نو آغا دا گمراہ کولو قابل جرنیل لے اگر ڈیری ڈگرے حاصل کری دی دا گمراہ کولو. اللہ تعالیٰ تے قسم خوڑ لیو چی لأقودن لهم صراطک المستقیم. تا تا چنی غلا راغل دن وغی کی بوتا کینما کل بورتا قبر را زرغن کما کل بورتا بوت را زرغن کما کل با لیڈر را زرغن کما کل با چی کمدن افسر را اوچت کما کل با جمہوریت را اوچت کما. خدا با میں محنتی چی تا تا راو نرسی تا تا راو نرسی دا دی پدی لارو کی با کلا کینمانو یو سیزو کلا بل سیز خوزما محنت بداوی چی دیستا قدر
ونکی او استاد کتاب نه یو طرف تشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تعلموا القرآن وعلموه الناس، قرآن کریم زده کوي او نور ته خیز بامرما پما باندې مرګ راځي. کتا سود الله لار معلومه ول غواړي نو په چا به معلومیږي؟ په قرآن کریم به معلومیږي. اقرأ القرآن، د قرآن کریم د تعلیم او د تعلم سلسله، د قرآن کریم د درس او د تدریس سلسله، د قرآن کریم د بیان او د واعظ سلسله دا خوري کوي او دا عام کوي چې ټول مسلمانان قرآن خوانوي. د ټول مسلمانانو په لاس کې دا الله کتابي. اقرأ القرآن یو ور سره د قرآن کریم علم شو، اقرأ د قرآن کریم بیان شو. قل اتلو ما اوحیا الیکا وان اتلو القرآن، دا د قرآن کریم د اعتصام او د منګول لګولو یو مطلب دی. عالمان دی قرآن کریم بیان کی، صاف صاف دی بیان کی. څنګه صاف صاف؟ شین شین غون غون صاف صاف دی بیان کی. او خلبانی دی چه کم ده نوزان لغوڑی نلگئی. ودو لو تدهنو فا یدهنون. اللہ تعالی وی پیغمبرام کتا تیل لگول شروع کرل نو دی بیا هم تیل لگئی. دوہن ستوئی تیل ودو لو تدهنو فا یدهنون. کتا کلا تیل سڑے چه کلا تیلو لگئی گنا ویخت میختو زان مان غوڑ کی نو بیا دی دوڑی نلگ زان سکی ساتی. صحیح ده کنا؟ وی مړه ګیره مې څه کړې ده غوړه کړې. ته د جمعې پر ورځ اوس په موټر سایکل ځې نو دا بیا وی ما ګیره غوړه کړې ده او دا چلې واغه چلې. نو چې الله تعالی وی ودو لو تدهنو فیدهنون، کستا دا جبا په حق پځای کې خویدل شروع کړل او پاک مسله نه بیانای، صفا صفا قرآن کریم نه بیانای، نو دیم بیا ستا په دشمنای کې دومره سخت ندی. دای خو زکستا په دشمنای کې سختی کوي چې ته د الله کتاب په سخته بیانای. کته دا کتاب په سخته نه بیانای نو دی بیا موي زمونږ رور دی. فیدهنون دی بیا خپل دور کلک نه دی لکه پر خپل شرک دومره کلک. خدا چې ته توحید په ګرمه بیانې نو دی بیا چې کمدنو راوچتیږي او خرابیږي لکه. نو قرآن کریم بیانول یو کار دی او دویم وسره واتبعوا غرائبه. د قرآن کریم زبردست احکامات تی، زبردست قرآن کریم قانون لري، قرآن کریم اخلاق لري، قرآن کریم سیرت لري، قرآن کریم نظام معیشت لري، قرآن کریم نظام معاشرت لري، قرآن کریم نظام حکومت لري، قرآن کریم نظام عدالت لري، قرآن کریم نظام معاشرت لري، قرآن کریم نظام سیاست لري، قرآن کریم پارلیمنٹ لري. تفصیل کل شیء تبیانا لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء. قرآن کریم سالم زندگی مرتب کړی دا، بیان کړی دا. ما تعالی وی واتبعوا، شیطان به وی دا زمونږ د علاقې رواج دی کنه، په عمل به حمله کوي. چا به حمله کوي؟ په عمل به حمله کوي. شیطان به وی دا زمونږ د پیر صاحب طریقه ده، دا ذکر منګ لا اگر آیسته ده، دا حلقه منګ لا اگر آیسته ده، دا بدعت منګ لا اگر آیسته دي. نو منګه د خپل پیر صاحب خبره پرې خودلې نشو. حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی په حواله استادان ذکر کوي، ویغه فرمایل او ویل وی چې نیستو حجت قول فعل هیچ پیر، نیستو حجت قول فعل هیچ پیر، قول احمد فعل احمد را بگیر. د ایس یو پیر خبره دلیل نه ده، د ایس یو پیر عمل دلیل نه ده. پیر قرآن کریم ده، پیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ده.
پیر څه شه دی وای متین وای پیر قرآن کړه چې کامیاب شي او د دروغ ټول خبرې د پیرانو دا نور خبرې چې د قرآن کریم مقابله کې چا خبره را واغستا وته وایا عزت او احترام په خپل ځای عزت او احترام پخپل ځای خود الله نه مشر نه د پیغمبر نه مشر نه یا ایها الذین آمنو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ای ایماندارو د الله نه او د پیغمبر نه مشران کیږي ما چې الله له مشوره ورګي پیغمبر له ورګي مشوره ورګي من ابتدا فی الاسلام بدعتا فرآها حسنه فقد زعم ان النبي علیہ السلام خان الرساله چا چې دین کې نوې کار راو یستو نبی علیہ السلام نو کړي صحابه کرامو نو کړي او دا زمونږه د پیر صاحب طریقه ده دا زمونږه د حضرت صاحب طریقه ده چې دا سیوا طریقه راو یستلا نو دا خیال راغی چې پیغمبر علیہ السلام خیانت کړي دي پیغمبر علیہ السلام دین پورا نہ دے رسولے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیانت کړي دي دا الله رب العزت قول راوالا دا الله کتاب راوالا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت راوالا واتبعوا غرائبه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم روان شی اتبعوا سشی روان شی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم چې الله رب العزت د خبرې په مقابله کې د پیغمبر د خبرې په مقابله کې د بل چا خبره راواغستل شو نو دا تا هغه ته رب وي او دا تا هغه ته خدای وي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی یهودیانو او دی پیرنګیانو د خپل مولیانو نام او د خپل پیرانو نه خدایان جوړ کړیو ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل اے اللہ منگا پیرانو پس روانو او منگ پا لیڈرانو پس روانو نو منگا استاد دین ناڑولیو اللہ نن والا دوزخ کے ڈبلا سزا ورکا نن والا ڈبلا سزا ورکا نن ماوتا قرآن کریم خبریا منگ تا اللہ تعالی وی چه شیطانی قوتنا تاسو دو قرآن کریم ناڑی عقیده دل خرابی عمل دل خرابی عالم دل خرابی ستاسو تا قانون د غیر اللہ مخیطا کئی بدعات دتا مخیطا کئی شرکیات دتا مخیطا کئی عقیده کی دتا قبرونا خازی جانڈے اگر مخیطا کئی عمل کی دتا بدعات و رواجونا و رسمونا اگر مخیطا کئی او پا ملکی قانون کی دتا جمہوریت او د غیر قانون اگر ترا مخیطا کئی نو خبردار د شیطان ماوری اگر دا اللہ دربار کی ویلیو چه دی بزتا ترا پریک دما نا نو دا شیطان پا مرستا مزیو دا قرآن مرستو کئی قرآن کریم را واخلی دا شیطان دا چالونو نزان خبر کئی چه قرآن تکینی نو قرآن مبین دے قرآن سا دے مبین دے قرآن کریم دا تیو یو کار کئی چه دا دا شیطان چال لے دا دا شیطان چال لے زمان عوام ورنو نارینو زنانو قرآن نوی ویلے نو چه دا چا پا چال کی ان خطل نون خطیوی تو قرآن کریم را والا او قرآن کریم والا سرکینا قرآن کریم والا خبر واورا تا تو پتو لگی چی تیار کم دا ورنا کم دا کینو باو کنو با کینو انشاءاللہ پنجپیر کی اجتماع دا کنک خیری ہاں پنجپیر کی دا قرآن کریم والو اجتماع دا منگا و تاسو دا عقیدی خبر کئی دا عمل خبر کئی دا قانون الہی خبر کئی چه منگا و تاسو دا اللہ تعالی دا کتاب والا خبری وورو نو منگ تا پتاو لگی چه قرآن کریم منگ تا سوئی زمنگ نا سغواری لگوان تا کزان خبر کنو پتاو لگی زوبا کن انشاءاللہ کی خیری چه سوک زی پنجپیر اجتماع اللہ سوچت کی انشاءاللہ
الله تعالی دې ټول قبول کی الله دې دا ناس تا اوریدل دې ټول قبول کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين یا رب لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله تعالی دې زمونږ د ټول ګناهونه معاف کړي آینده کې دې الله تعالی موږ د ګناه نه وساتي الله دې زمونږ د مور او پلار د رونو د خويندو د استادانو د رشتہ دارانو د ټول دې الله ټول ګناهونه معاف کړي الله تعالی دې دا مهنت چې ماشومان ولکانو جنکو سره شوی د قرآن مجید د زده کړې او د ښودنې الله دې خپل دربار کې قبول کړي الله دې ټول دنیا د هدایت ذریعہ وګرځي الله تعالی دې اما شومان د مور او پلار د سترګو یخواله کی الله دې د استادانو د پاره صدقه جاریه کی الله تعالی دې د ټول اولادونو دیندار کی الله دې ټول د اولادونو د پریشانونو محفوظ کی الله رب العزت دې د خپل رضا عملونه مونږ ته آسان کی الله دې مونږ د ګناهونو نه وساتي کړي ګناهونه دې راته الله معاف کی ټول بیمارانو ته دې الله روغ صحت نصیب کی الله دې ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کی ټول قیدیان دی الله په خوشاله خپل کورونو تراولي ټول به اولاد ته دی الله تعالی نیک اولاد نصیب کی کم ځای مسلمانان مظلومان دي الله تعالی دې د غیم رسته او مدد وکي الله تعالی دې د فلسطین مسلمانانو مدد وکي الله تعالی دې د هغې فتح او بری نصیب کی الله تعالی دې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کی الله دې ټول مسلمانان د کافر مقابله کې یو موټی کی الله تعالی دې امریکا او د هغې تعالی سټ تباہ او برباد کی الله تعالی دې د بیت المقدس حفاظت کی الله دې د حرمین او شریفین حفاظت کی الله تعالی دې زموږ نه رضا شي الله دې موږ ته خپل رضا عملونه آسان کی الله تعالی دې د پنځپیر اجتماع را روانه ده الله تعالی دې د مخلوق د هدایت لپاره ذریعہ وګرځي الله دې د ظاهري او د باطنی شرونو محفوظ کړي ورپسې د ریوړن اجتماع ده الله تعالی دې د خپل دین د رفعت ذریعہ وګرځي الله دې د هر قسم شرونو محفوظ کړي الله دې د عالم د هدایت ذریعہ وګرځي الله دې ټول دینی مهنتونه هغه کامیاب کړي الله دې هر دینی مهنت د شرونو محفوظ کړي د ټول دینی مهنتونو والو دې الله اتفاق او اتحاد نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى وسلم